बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तासु नन नेक्स्ट क्लास ته ګورئ دلته نه زه راځم لاست کلاس کې مونږ ویلي وو په ډي آی ټي کلاسز کې کلاس نمبر 8 پورې مونږ ویلي وو، ټیک شو که نه؟ او د دې دا کورس آوټلاین زه ګورم په دې کې مونږ ویلي وو ایم ایس آفیس اکټیویشنز مونږ ویلي وو، صحیح شو که نه؟ خو د ایم ایس آفیس د اکټیویشنز لپاره لازم خبره ده چې تاسو به صحیح آنلاین به یې، لکه دلته نه به تاسو آنلاین یې. زه ورته دا نت آن کوم چې دا زه آنلاین کم. سمبلز ته راشئ تاسو. خبیک کې که څه بیا دغه ړقېدلی دی دې نه یې کار نه کوي. ځه انیوې دلته نه راځو، موږ ویلو چې هاو ټو ګیټ د ایم ایس ورډ. نو تاسو ایم ایس ورډ کولا وهلی هم شئ. پرونی کلاس کې موږ د دې لی آوټ هم ویلی و، د دې پروګرامز لی آوټ. اوس دلته نه وګورئ که نه دې پرابلمز ته چا په یو پیر باندې د یو نه سیوا ډاکومنټس اوپن کړي دي. اوس که زه زما یو اوپن کوم اوپن کوم، خو دا به زمانه ډېر زیات ټایم اخلي. یو اخلم بیا یې کلوز کوم، بیا ځم بیا یې کلوز کوم، دا به زمانه ټو مچ ټایم اخلي. نو د داسې مسلې د حل کولو د خاطره به موږ څه چل کوو، زه تاسو ته یو اسانه طریقه درښیم، بې انتهایي اسانه. کنټرول او شفټ او اسکیپ بټن به واخلئ. زه دلته لیکم هم نوټ پیډ کې زه لیکم هم تاسو لپاره. دلته نه به راشم واولم سو کنټرول پلس شفټ پلس اسکیپ، کنټرول پلس شفټ پلس اسکیپ بټن به واخلئ. اوکې، تاسو سره به دا لیست راشي، کنټرول شفټ او اسکیپ. په دې وینډوز کې به راشئ، دلته کې چې کم پروګرام تاسو غواړئ چې هغه تاسو لرې کړئ، نو زه به هغه کلیک کوم. فار ایگزامپل ما کلیک واخیستو مایکروسافټ ورډ، او دلته نه ما انټاسکو د مایکروسافټ ورډ ټول اپلیکیشنز چې کوم دی وګورئ مکمل ختم شو. مکمل تاسو یې وګورئ، دلته نه راشئ، یو مایکروسافټ ورډ به اوس فریش اوپن کیږي، بیا ورته وګورئ. لیټ سپوز دا ما مایکروسافټ ورډ کولاو کړی دی، په ده کې آلټ این ټي باندې ما ټیبل جوړ کړی دی، یا مې پکې نه دی جوړ کړی. په کنټرول ان باندې ما دغه شانتي نه ا لاټ اف پروګرامز چې کوم دي هغه اوپن کړي دي. تاسو وګورئ که نه بلا شی ډاکومنټس چې کوم دي هغه زما سره سټیل اوپنز دي، سو 50 پلس ته مې ورسوله. اوس که زه یو اخلم او د یو دا بندوم، یا زه یو آلټ اف 4 اخلم، دا به زمانه ټو مچ ټایم اخلي. یا خو طریقه داسې ده چې په ده باندې رائټ کلیک واخله، او په رائټ کلیک کې دلته راشم کلوزو آل وینډوزو، کلوزو. خو سم ټایم چې د دې په منځ کې تا په څه څیز کې کار کړی، نو چې هغې ته لاړ شي نو ودرېږي، ټیک شو که نه؟ نو زه به د دې دپاره د دې شارټکټ سهاره واخلم. په څه باندې؟ په کنټرول، په شفټ او په اسکیپ باندې. سم ټایم په لیپټاپو کې دا فیچر نه اپلای کیږي، نو موږ ورسره اف ان بټن نیسو. کومه بټنه؟ اف ان، کنټرول، شفټ او اسکیپ. تاسو اف ان بټن لیدلی دا، زه که دلته نه او اسکیپ واخلم، نو په دې ځای کې تاسو کتی شئ په کارنرز کې چې دا کوم بټن تاسو ته ښکاري دا اف ان بټنز ده، او اف ان بټنز مینز فنکشنز. اوکې، نو ګورئ که چېرته ستاسو سره کمپیوټر هینګ شي یا نه سب اپلیکیشنز تاسو کلوز کول غواړئ، نو د هغې دپاره به څه چل وکئ، کنټرول او شفټ او اسکیپ ته به لاړ شئ، متعلقه پروګرام به تاسو کلیک کوئ، او دلته به څه کوئ، این ټاسک به یې کوئ. وګورئ هغه ټول اپلیکیشنز چې کوم شاته د هغې اوپنز وو هغې کلوز کړه. په دې پوه شوئ تاسو؟ نایس. بلو په دې کې موږ د دې سټرکچر ویلی او سټرکچر تاسو ته آلریډي معلوم دی، او د دې موږ سایزونه ویلي وو. راځئ چې نن پسې نوی کار سټارټ واخلو. اوکې، زه چې کله نیو کار سټارټ کوم، نو دلته نه راشم رن ته، په رن کې ولیکم نوټ پیډ، ټیک شو که نه؟
नोट पैड वली कमाम او پدې ځای کې زلته ولیکم डी आई टी ए क्लास नंबरो چک شو کنه 9 او پدې کې کتا سو ډیټ اینڈ ټایمز ور اچویو نو د کیبورډ نه ا پایپ بٹن پریس کوي خود به خود به ډیټ اینڈ ټایم راشي د کیبورډ نه بس پریس کيو ا پایپ بٹن بتا سو پریس واخلي خود به خود به زمو سره ډیټ اینڈ ټایم راشي ډیټ اینڈ ټایمز نن زه د ام اس ورډ نه مخکې یو ورکوټ غونډه ټاپک پړاوه هم چې تاسو تصدیقیږي او تاسو به زیات انټرست هم یې پاغیر کی هغه ته ویل کېږي سو ا what is a security what is a security what is security موږ security څه ته وایو اصل کې security ویل کېږي the protection of data from unauthorized user is called what's security چې د unauthorized user نه زه خپل ډیټا پروټیکټ کوم نو هغه ته څه وایو مونږه security وته وایو اوس د security زمو سره ټایپس چې کوم دي هغه دا دي 8 types of security یو قسم security ته مونږ وایو physical security مطلب دا دی چې تا خپل کمپیوټر ته دیوالونه لګول دي والز ټیک شو کنه تا چې کوم دینو چاینا تاله دی وته لګولې دا لاکس دی وته لګولې دی ا واچمین دی کینولې دی چرایز ټوپک دی وته ورکړې دی اوکې مختلفو ای ټی سی دیتا ویل کېږي فزیکل سکیورټي او لاجیکل سکیورټي دیتا ویل کېږي لاجیکل سکیورټي لکه ته په خپل کمپیوټر باندې څه لګې پاسورډ پې لګې ټیک شو که نه ډیټا چې کوم ده هغه هایډ کې ډیټا چې کوم ده هغه انکرپټ کې ټیک شو که نه انکرپشنز انکرپټ کې ته ای ټي سی دی ته ویلې کېږي کومه سکیورټي لاجیکل سکیورټي ورته ویلې کېږي نو راځئ زه پکې یو ورکوټې غوندې لاجیکل سکیورټي کومه چې تاسو ته پته ولګي لکه څنګه دلته نه رالم مای کمپیوټرز ته په دې کې تاسو ته ډفرنٹ ډرایوز ښکاري دې ته ډرایوز وایي یا ورته ویل کېږي پارټیشنز په دې ډرایوز یا پارټیشن کې دا سیسټم فولډرز دي سیسټم آیکنز دي زموږ سره ځکه چې دا د وینډو سره خود به خود راغلي دي او دا زه ډیلیټ کولی نه شم اوکې اوس دا پارټیشنې چې کوم دي دا به مخکې موږ د وینډو په دوران کې جوړولي تاسو هم د وینډو په دوران کې هم جوړولی شي او د وینډو کولو نه بعد هم جوړولی شي خدا برته کوم د خیر سره پورا کورس دی تاسو ووایئ دا سوزونه زه دلته نه راځم دا زما سره ډرایوز دي ټیک شو که نه او دې ځای کې زه یو ورکوټې غوندې سکیورټي لیکم چې هاو ټو هایډ داسې دلته لیکم چې هاو ټو هایډ د ډرایوز او په ابلیک ورته لیکم پارټیشنز څه ورته لیکم پارټیشنز تاسو به پارټیشنز چې کوم دی دا به هایډ کوئ څنګه یا به یې لاک کوئ څنګه خو د کوم ځای کې نه پرام سی ایم ډي پرامو د سی ایم डी मतलब दे स्टूडेंट्स कमांड सी एम डी का मतलब क्या है ए सी ओ कमांड सी एम डी मतलब दे कमांड वो सो दलते न तासो गोरी जब अव्वल सिचल वकमा अव्वलने स्टेप रन तबलाल शमा गो टू रन with the help of what so صحیح شو که نه لاړ به شي تاسو وینډو پلس آر باندې رن مه هېروئ دلته نه به لاړ شم د رن ډایلاګ باکس ته او په دې ځای کې به ولیکم څه سی ایم ډي دلته نه به زه ټایپ کړم څه به ټایپ کړم 2 نمبرو سی ایم डी सी एम डी का मतलब क्या है कमांड ओसो द कमांड न बाद बदलतना जोली कमाम डेस्क फोटो
لکه زه به اوس پریکټیکل هم کوم چې تاسو ته پته لګي. سی ایم ډي ته به لاړ شم. په دې سی ایم ډي کې به دلته نه ولیکم ډیسک پارټ. څه به ولیکم؟ ډیسک پارټ. ای و به لیکم DISKPART ډیسک پارټ. په دې کې به زه بیا ولیکم لیست والیوم. څه به ولیکم؟ لیست ډیسک نه، لیست والیوم. نو ګورئ زه په دې خپل سیستم کې دا پارټیشن ختموم، دا جیم ختموم، دا اپم ختموم، دا ایم ختموم، دا ډیم ختموم، ما سیوای د سی نه. سی ځکه نه ختمیږي چې په سی کې وینډو پکې ده. اوکې، نو دلته نظر اعظم د جی د پاره والیوم سره 4، د ډي د پاره د اف د پاره والیوم سره 3، د سی د پاره سره 2، د ډي د پاره سره 1 او د ای د پاره سره 0. نو راځي چې سٹارټ تاسو د ټاپ نم اغستې شي او د باټم نم اغستې شي. زه بدلته ولیکم سلیکټ والیوم 4 او دلته به ولیکم ریموو. ریموو په تاسو اخلي. نو دا ډرایو لاړه ختم شو. ګورئ په دې کې ستا سره هغه چې کوم کسټ سره راتلو جی هغه ختم شو. اوکې، یا زه دا ډرایوز ختموم دا اف والا. نو دلته نه لیکم سلیکټ ا والیوم 3 او سه کا ریموو کا ریموو. دلته نه لاړ شي. وګورئ بل پارټیشن هم ختم شوی دی. دا ای او دا ډي هم ختموم. څنګه چل به وکم؟ په دې ځای کې به زه ولیکم د ډي ته والیوم چې کوم دی 1 دی او ای ته والیوم سره 0 دی. نو دلته نه راشي ولیکئ تاسو سلیکټ والیوم 0 او سه کا ریموو کا. هغه بل څه شی و سلیکټ والیوم 1 او سه کم با ریموو کوي. سټوډنټس اوس راشي تاسو ایگزیکټ شي، دلته راشي تاسو ایگزیکټ شي. تاسو وګورئ تاسو په کمپیوټر کې سمپل 100 پارټیشنې پاتې شوي دي 1. یاد شو کنه؟ دای زموږ سره پروسیجر دی. زه به دلته ولیکم لیست ډیسک په ولیکم، بیا به ولیکم سلیکټ والیوم 3 یا 2 یا 4 یا 1 چې سم دی او دلته په پایپ نمبر سټیپس په ولیکم ریموو. اوکې، اوس واپس چې راولم دا سیم سټیپس په پالو کما، خو د ریموو په ځای باندې به ولیکم اساین ASSIGN. بس دونه پورې سټیپس دي، دونه پورې سټیپس دي سټوډنټسو. څنګه زه به لاړ شم چېرته نه رن ته. په رن کې به څه ولیکم؟ دلته نه CMD کمانډ به ولیکم او په دې کمانډس کې به دلته زه ولیکم وای راته ډیسک پارټ په دلته به څه ولیکم لیست والیوم به ولیکم. اوس اول زموږ سره څه شی و لکه سی و که نه، بیا زه دا راولم هغه شان پې واپس راولم په سی پسې دا 2 دی نو دا 3 راولم. زه به ولیکم سلیکټ والیوم 3 او دلته به ولیکم ASSIGN اساین. تاسو لاړ شئ وګورئ چې زموږ سره دا ډي ډرایو راغلی ده که نه ده راغلی. اوس بل یو راوستل غواړم، بل یوې دا یو وشو، دا په لاست کې راولم دا ډي وي ډي رامو. دی برني ته به لاړ شمې دی 1 ته. دلته به زه ولیکم سلیکټ والیوم 1 او سه کا ASSIGN اساین کا 0 راولم. سلیکټ والیوم 1 0 که نه 1 راغلی و که نه 0 به والم 0 او څه به کومه ASSIGN اساین که. اوس لاړ شئ تاسو چیک کوئ هم سی شته، هم ډي شته، هم ای شته او هم اف شته، خو کومه ډرایو نشته دی؟ جی ډرایوز نشته. نو زه به دلته ولیکم سلیکټ والیوم 5 او دلته ولیکئ ASSIGN. راشئ پلیز دا وای نه دی چې کوم یو والیوم 4 یار ما 5 لیکلی وای دا به کې نشته 4 دی. صحیح شو که نه؟ زه به ولیکم سلیکټ والیوم
4 और सबक मा ASSIGN assign स्पेल मगलूब ASSIGN assign राशि एग्जैक्ट कई दलतम एग्जैक्ट कई स्तासर हम सीश्ता डीमश्ता ईमश्ता एपमश्ता औसो जी हमश्ता याद शो दरता पदीवा निखप वेशवयो ग्रेट उस जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड साइट ता स्विच कीगम चिमुंग परुन ददी बिल्कुल बेसिक्स वैली दी औ जबा प कंट्रोल ओ बांदी बिया हम अगी तलाशम चिताउस तखयात शी मंग वैली उची व्हाट इज एमएस वर्ड औ दल तमा लफ्ज लिखले ची एमएस वर्ड इज इन application software which is used for documentation so ताउस तमा वैली उची यार रेड लाइन से शो कयो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो ब्लू लाइन से शो कयो ग्रामर मिस्टेक्स शो की गुड ठीक शो कना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंडो दलते की ना स्पेल मिस्टेक्स हो दलता माता वही एमएस चिरे दा कैपिटल वाली का नोटोले थी ना लरिक लला लेआउट बिया तासु वैल्यू चिदे टॉप ता वेले कीगी सो टाइटल बार वत वेले कीगी टाइटल बार टॉप ऑफ द प्रोग्राम टाइटल बार देता सवयो कंट्रोल बटन्स हो देता सवेले कीगी क्विक एक्सेस टूल बार देता सवेले कीगी मुसरा मेन्यू टैब देता सवेले कीगी रिबन वत वेले कीगी और दा रिबन चिकम दे जप कंट्रोल F1 बांधी हाइट कवलेशमा और प कंट्रोल प्लस F1 बांधी अनहाइट कवलेशम सही शो कना उस द रूलर सो किस्म नदी दुआ यो तवई वर्टिकल और बल तसवयो हॉरिजॉन्टल दा जमा सर चिकम दे दी तब लेकीगी सो स्क्रॉल बार बिल्कुल दाम जमू सर वर्टिकल दे और बल से दे हॉरिजॉन्टल दे तास वही चिकम दे नुच जेलक जोम कमा नुदाउ गोरे दा जमू सर हॉरिजॉन्टल दे और दा सदे वर्टिकल दे वो सो बॉटम की दा कम दे दी तस्वीर लिखीगी स्टेटस बार वतवे लिखीगी और दी ओवरऑल एनवायरनमेंट तसवायु मंगा यूआई वतवायु यूआई यूजर इंटरफेस सो तवयो यूजर इंटरफेस द इंटरफेस बिया द्रे किस्मों नदी सो किस्मों नदी द्रे जदल तलिकमा ची इंटरफेस है how many types हो 3 types हो स्टूडेंट चितासो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल वही नुतासुबा इंटरफेस बांदी द्रे किस्म इंटरफेस पानी कार कवलेशियो यो इंटरफेस ता वेले कीगी जमुसरा CLI सो तवयो द्वीम नंबर इंटरफेस ता वेले कीगी MDI और द्रीम नंबर इंटरफेस ता वेले कीगी GUI ठीक शो कहना वो सो द CLI मतलब दे कमांड लाइन इंटरफेस हो कमांड लाइन इंटरफेस तदी मतलब दादे चिजब कमांड लिखम औकार बखीगी लक संगा दलतन राशि तासो रन था परन की जलिकम CMD और जपदी CMD की लिखमा चिमाल पर डेस्कटॉप पांदी फोल्डर सास कलक प कमांड बांदी कार को मा जोत वे मा CD डेस्कटॉप जमा सर केच का और दल तनवली का MD IT पार को उगोरे पर डेस्कटॉप पांदी बा सिशे जोड़शी फोल्डर जोड़शो जोत न यार मड़ा रिमूव का REMOVE ठीक शो कना रिमूव हो IT पार को सॉरी डिलीट डिल IT फार को डिलो IT फार डिलीट एक कदम सरा ओह RD मैंने कुछ और लिखा ठीक शो नो काम जल्द लिखा RD रिमूव हो IT फार एंटर का दो गोरे IT फार के वलेगो चिकम कार ज़पो कमांड बांधी कोम दक्की माहौल ता वेले कीगी CLI सो तवयो दा कम कसान चिर दे एथिकल दरी हैकिंग और दरी साइबर सिक्योरिटी दा नमूने सशस दकड़ी दी दादी और सर सिशस दकी CLI की दी और सर कारज दकी पोइश वे कना नमूने तशस दकड़ी दी बस इरादे तशे इट मींस पकम एनवायरनमेंट की बकार कवयो पर CLI के बकवई याद शो कना
دلته به کمانډ لیکم او کار به کېږي نو اټ مین دی اوورال انوایرمنټ ته ویلی کېږي CLI کمانډ لاین انټرفیس. دویم ته راشئ دویم په دې کې پکې دی هغې ته ویلی کېږي MDI. د MDI مطلب دی مینیو ډریون انټرفیس. مینیو ډریون انټرفیس دې ته ویلی کېږي چې زه به منیو ډرایو کوم. لکه فار ایگزامپل دلته نه ما دا سټارټ اپ کلیک کړه، زه په دې منیو باندې روان یم او په یو ځای ته زه ننوځم. ټیک شو که نه؟ لکه دلته نه راځم دلته نه څنګه چې تاسو ATM مشین کې نه ټرانزیکشنز کوئ، کیش وډرا کوئ، نور څه کوئ تاسو، ټیک شو که نه؟ ټرانسفر کوئ. نو د ATM دا کم انټرفیس چې تاسو استعمالوئ دا کم انټرفیس دی؟ دا د MDI منیو یا د موبایل باندې چې تاسو دا ګوته راکاږئ دا کم انټرفیس دی؟ MDI دی. او چې په کم کې تاسو دلته نه د ماوس استعمال کوئ نو دې ته موږ وایو GUI چې هغه زموږ سره څه وي؟ ګرافیکل وي. ګرافیکل GRAPA ګرافیکل یوزر ټیک شو که نه؟ ګرافیکل یوزر انټرفیس. ګرافیکل یوزر انټرفیس. نو ګورئ د ټیکنالوژیز به موږ چې استعمال کوو نو څو انټرفیسې دي؟ درې. یو ته څه وایو؟ CLI، بل ته څه وایو؟ MDI، او دریم نمبر ته څه ویلی کېږي؟ GUI ګرافیکل یوزر انټرفیس ورته ویلی کېږي. ګرافیکل یوزر انټرفیس یاد شو درته؟ ګریټ. اوس هم زه دلته نه مایکروسافټ ورډ سایټ ته راغلم، دې کې موږ ټیبل دا دی جوړ کړی. بس دا به کلاس په زه میټاو کوم او زه به یو نوی پروګرام کولاو کوم. رن ته به لاړ شم، په رن کې به دلته څه ولیکم؟ وین ورډ به ولیکم، مایکروسافټ ورډ به ولیکم. په ننني کلاس کې به موږ وایو بیسک ټایم سیور فرام A to Z. ټیک شو که نه؟ څه به وایو موږ سره؟ بیسک ټایم سیور فرام A to Z. یا د ټایم سیور په ځای باندې تاسو لیکلی شئ شارټ کټ کی. څه لیکلی شئ تاسو؟ شارټ کټ کیزو. په کنټرول A باندې به بلاک واخلم او په کنټرول بریکټس زه د دې سایز انکریز کولی یا ډیکریز کولی شم. دا شارټ کټ لیکم چې دا ما په کم باندې سایز انکریز ډیکریز کو. ګورئ په کنټرول ټیک شو که نه؟ داسې ناٹ په کنټرول پلس پلس، په کنټرول پلس دا بریکټ نه دی که نه؟ دا موږ سره استعمالیږي یوز فار سایز انکریز. او د بل سایډ ته چې کوم دی کنټرول پلس دا بریکټس دا استعمالیږي یوز فار سایز وټس ډیکریز. یاد شو؟ اوس دلته نه اولنی شارټ کټ زه اخلم، اولنی 1 ډاټ بیک سپیس چې تاسو دلته نه نمبرز ولیکئ نو 2 به بیا په خپله باندې راځي. ګورئ زه دلته لیکم 1 ډاټ بیک سپیس. پوه شوې که نه؟ یا دلته نه بس سمپل تاسو اسټریکس واخلئ. ټیک شو که نه؟ داسې اسټریکس واخلئ یا تاسو دلته نه 1 ډاټ بیک سپیس واخلئ. اولنی شارټ کټ چې دی هغه دی کنټرول پلس A. د کنټرول پلس A مطلب څه شی دی پته درته؟ سلیکټ آل. سلیکټ آل. اوس یوازې کنټرول A د سلیکټ آل دپاره نه استعمالیږي بلکې د سلیکټ آل دپاره تاسو F8 هم استعمالولی شئ. کومه بټنه؟ F8 چې د کیبورډ نه تاسو 3-4 پیرې مسلسل پریس کړئ 1 2 3 نو اټومیټیکلی سلیکټ آل شي. او داسې هم تاسو سلیکشن کولی شئ چې کوم ځای سلیکټ کوئ دې ځای نه هم تاسو خو کنټرول A د څه لپاره استعمالیږي؟ د سلیکټ آل لپاره استعمالیږي. دویم شارټ کټس چې کوم دی هغې ته ویلی کېږي کنټرول پلس B means bold the text. bold the text چې bold کوي نو د هغې دپاره شارټ کټ څه شی دی؟ کنټرول پلس B. سټوډنټس داسې دی لکه زه دلته نه راځم په دې ځای کې زه لیکم لږ ټیکسټ زه بوړ کوم. لکه زه ټاپک لیکم چپټر نمبر 1
دا چپټر نمبر 1 مونږ واغستو د دې ما بلاک واغستو په کنټرول بی باندې دا ما بورډ کو خو که تاسو دا چرته سمال کوئ نو په شفټ F3 باندې دا تاسو سمال کولی شئ په شفټ F3 باندې تاسو دا کیپټلایز کولی شئ د فرست لیټر او په شفټ F3 باندې تاسو کیپټلایز کولی شئ د دې اورال ورډز یاد شو که نه په کوم شارټکټ باندې په شفټ F3 باندې په کوم شارټکټ باندې شفټ F3 زه به وم لیکم دلته نه شفټ پلس F3 دا سره بار استعمالیږي یوز فار چینج کیس یوز فار چینج کیس ها اوس دا زه لږ سمال کوم نو زه به اول واخلم شفټ F3 کنټرول زد کړئ او شفټ F3 واخلئ تاسو اوس زه دلته لیکم اول به A to Z زه ولیکم بیا به تاسو ته پریکټیکل کویک وکړم کنټرول پلس C سټوډنټس استعمالیږي د څه دپاره د کاپي دپاره دا به په یادو باندې یاد کړئ کنټرول ډي موږ سره استعمالیږي د ډوپلیکیټ دپاره هم او دا استعمالیږي د فانټ سټایل دپاره کنټرول پلس ای چې کوم دی دا موږ سره استعمالیږي الاین ټو سنټر سنټر ته موږ ټیکسٹ په الاین کوو کنټرول پلس ای پسی نمبر سره دو एफ द एफ मतलब दे फाइंड किसी चीज को ढूंढने के लिए कंट्रोल एफ के साथ हो एफ जी जी मीन्स गो टू और कंट्रोल जी पसी नंबर सरे दो एच हो द एच मतलब सरे रिप्लेस हो पर कंट्रोल एच पसी नंबर सरे दो आई द आई मतलब सरे इटैलिक हो बल्ले कंट्रोल प्लस हो आई पसी नंबर सरे दो जे जे मीन्स जस्टिफाई जे पसी नंबर सरे दो के आई जे के बिल्कुल हो हाइपरलिंक हो हाइपरलिंक हो कंट्रोल के पसी नंबर सरे दो एल मीन्स ए लेफ्ट साइड ते अलाइंस का कम साइड था लेफ्ट साइड अलाइनमेंट्स थे जमसरा और बल्ले प एल पसी नंबर सरे दो इम द इम मतलब दारे टेक्स्ट मास सका मूव एक फॉरवर्ड साइड्स था बिया दे प इम पसी नंबर सो द इन मतलब दारे न्यू डॉक्यूमेंट्स मुसर रावला ओ द ओ मतलब दारे ओपने का ओ पसी नंबर सरे दो पी द पी मतलब दारे प्रिंट तिवाखला पी और पी पसी नंबर सरे दो क्यों दा दे द पैराग्राफ जस्टिफिकेशंस द पारा तासु वाई ची बरम दी जस्टिफाई लिखले हो और दलता दिम जस्टिफाई वाली को ठीक शो करना फो पुयो मम पे प्रैक्टिकली पी क्यों पसी नंबर सरे दो आर द आर मतलब दारे राइट साइड ते अलाइन का और आर पसी नंबर सरे दो एस मीन से का सेवे का जांसरा एस पसी नंबर सरे दो टी मीन्स टेप पे वो लगवा टी पसी नंबर सरे दो यू द यू मतलब सरे अंडरलाइन हो यू पसी नंबर दे दो वी मीन पेस्ट का वी व्यास दे डब्ल्यू क्लोज का और कंट्रोल एक्स मीन से का काटे का कंट्रोल प्लस वाई सब मतलब दे रीड हुई का से का रीड हुई का और कंट्रोल प्लस जी चिकम दे हाँ एक्स वाई जेड सही दे और से का दूसरा अंड हुई का बस वो स्टूडेंट्स ज दा टोल्ड शॉर्टकट्स चिकम दे दा जसकोमा दा ज सेलेक्ट कोमा और कैपिटल को में कैपिटल फॉर्मेट ते अड़ोमा द दे टोटल तासु वाखले ब्लॉक को ची ब्लॉक में वागस्तु द कीबोर्ड न प्रेस कमा शिफ्ट F3 सब प्रेस कमा शिफ्ट F3 प्रेस कम शिफ्ट F3 राजी अवलनी शॉर्टकट तासु गो रही हूँ अवलनी चीज़ मुझसे रकम शॉर्टकट से अगर दे कंट्रोल प्लस द कंट्रोल प्लस एक आर्दा दे चिदल तना द टोल टेक्स का सेलेक्ट का
select all. okay وسو بل چې کوم دی دویم نمبر هغې ته وایو اوس د سلیکشن طریقه ګورئ په وینډو کې داسې هم ده لیټ سپوز دا زما سره کلاسز دي دا د لیکچرز دي دا ما بیک کړي دي ای ته راغلم دا کلاسز دي زه وایم دا کلاس راته پکار دی بیا کنټرول ونیسه په ایرو باندې ښکته راشي یو دا کلاس یو دا کلاس نو یو دا کلاس یو دا کلاس یو دا کلاس دا نه یو دا نو په کنټرول او په بیک سپیس باندې زه هم سلیکشن او ډي سلیکشنز کولی شم څه باندې په کنټرول بیک سپیس باندې یا دلته راشئ تاسو دا کلیک واخلئ د کنټرول سره دا کلیک واخلئ 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 او دا کلیک واخلئ پوه شوئ په دې باندې دا هم زموږ سره د سلیکشنز یو طریقې کار دی په دې پوهیږئ که نه پوهیږئ تاسو اچھا بل چې کوم دی زه راځم هغه دی کنټرول پلس بی د کنټرول پلس بی مطلب دا دی چې دا ټاپک ما سره څه کا بولډ دی کا کنټرول بی باندې څه کا بولډ دی کا اوس که چېرته کې دلته کې زما سره دا ټاپک چې کوم دی د ما خپل تیسیز لیکلی دي څه تیسیز ما د نیټ نه کاپي کړي دي او څه ما په لاسو لیکلی دي چې د نیټ نو ته کوم سیس کټ کاپي کې نو په هغې کې پته لګي چې لکه دا د نیټ نه کاپي شوي د هغې پانټ بدل وي د هغې سایز بدل وي په لاسو چې ما لیکلي وي د هغې پانټ بدل وي سایز لکه مطلب دا د نیټ نه کاپي زه به داسې وګڼم چې یار دا ما د نیټ نه را کاپي کړي دي اوکې خو زما د ټاپک سره میچینګ کوي نو که زه غواړم چې دا زما سره او دلته کې دا لیکلم ما د نیټ نه کاپي کړي دي خو څه غټ واړه دي داسې دي نو که تاسو غواړئ چې دا ټول یو شانتي شي نو تاسو به کنټرول ای واخلئ او کنټرول بیک سپیس به تاسو واخلئ ټول به زموږ سره یو شانتي راشي پوه شوئ که نه څه به واخلئ کنټرول بیک سپیس چلو میں اس کو لکھتا ہوں وی لیکم تاسو دومره زیات قابلان نه یو کنټرول پلس څه به واخلئ بیک سپیس به واخلئ د دې زموږ سره کلیر فارمیټ څه به کي کلیر لکه په ده کې چې کوم فارمیټ پکې دی هغه به مکمل څه شي کلیر به شي و به تختیتی نه په کنټرول پلس بیک سپیس باندې لکه زه د دې نه غونډ ختموم کنټرول بیک سپیس یې غونډ پانټ دې لاړه ختم شو دی که نه شو یاد شو درته بل دویم نمبر چې کوم دی تھرډ نمبر هغه څه شی دی کنټرول پلس سی مین د دې نه کاپي واخله لکه څنګه کاپي دې واخله زه دلته راځم په دې ځای کې زه یو آبجیکټ چې کوم دی هغه ډرا کوم فار ایگزامپل 2D آبجیکټ دی یا 3D آبجیکټ دی دې ځای نه ما دا یو آبجیکټ راواغستو اوکې دې له ما ډفرنټ داسې کلرز ورکو موډ هم له تاسو چینج کولی شئ ها اوس زه کنټرول سی او کنټرول وي په دې هم ترې کاپي کولی شم په کنټرول سی او په وي باندې زه د ده نه په کنټرول ډي باندې هم کاپي کولی شم او زه په کنټرول او په ډریګ او په ډراپ باندې هم د ده نه کاپي کولی شم په کوم شارټکټ باندې په کنټرول په ډریګ او په ډراپ باندې په کنټرول ډریګ ډراپ باندې تاسو د دې نه کاپي کولی شي یاد شو درته د دې بلاک واخلئ بل چې کوم دی هغې ته ویلی کېږي کنټرول ډي نو تاسو دغه شان کنټرول ډي ډوپلیکیټ هم وکړو یو ټایم کې تاسو د دې نه څه شی احساس کو ډوپلیکیټ دې ته ویل کېږي تاسو وکتو که نه دلته هم چې کوم آبجیکټ ساس کو د هغې نه زه کاپي اخلم نو په کنټرول ډي مې تېنه ډوپلیکیټ کاپي هم کریټ لا خو که چېرته کې نه زه ما ټیکس اخیستلی دی او زه د دې دا پانټ چینج کول غواړم نارملی زموږ په تیسیس کې چې کومو پانټ استعمالیږي هغې ته ټایم نیو رومن ورته ویلی کېږي ټیک شو که نه دا سټینډرډز دی نو که زما اوس دلته نه کلیبري دي او ما ته په تیسیس کې ویلي دي ټایم نیو رومن زه به کنټرول ای واخلم کنټرول ډي ته به لاړ شم په دې ځای کې به پانټس ته راشم پانټس ته ټیک شو که نه او په دې ځای کې به زه واخلم ټایم نیو رومن TIME ولیکه ټایم نیو رومن انټر کا او راشه اوکې کا دا زما چې اوس کم پانټس راله دا راله په ټایم نیو رومنس کې راله یاد شو ها بلو
پدې کې نیکسټ چې کوم شارټ کټس دي هغې ته ویلی کېږي کنټرول پلس ای. د ای مطلب داسې دی لکه زما سره دا چېرته یو څه سنټر ته بوځه، زه دلته نه راځم لیکم چپټر نمبر 1. اوس که تاسو په چپټر نمبر 1 کې د دې بلاک واغستو او کنټرول پلس ای باندې دا تاسو چېرته یوړو سنټرز ته، نو په ال باندې تاسو لیفټ ته الاین کولی شئ، په کنټرول اور باندې تاسو رائټ ته الاین کولی شئ، او په کنټرول ای باندې تاسو چېرته الاین کولی شئ سنټر ته الاین کولی شئ. دې ته ویلی کېږي الایمنټ. بل په دې کې پکې دی سو پاینډ، چې تاسو کله په خپلو ډاکومنټس کې یو ټاپک پاینډ آوټ کوئ، مسټیکنلی تاسو هغه خراب لیکلی دی، زه دلته نه راځم، زه ویم یار دې کې ما یو ورډس چې کوم دی هغه خراب لیکلی دی. فار ایگزامپل زه کنټرول اف ته راځم او زه ویم ما ته په دې کې وښایه نیو. وګورئ ټول مونږ سره نیو سلیکټ شو که نه؟ اوس زه ویم دا نیو نه دی پکار، دا زه ریپلیس کوم په کنټرول ایچ باندې، په څه باندې؟ په اولډ باندې. په څه؟ په اولډ باندې، لایک دس اولډو ریپلیس کا چې چېرته نیو یې ني هغې څه ته ریپلیس کړه؟ اولډ ته ریپلیس کړه. سټوډنټس پوه شویو؟ مینز زما په دې تیسس کې ایشوز د ما پکې څه لفظونه غلط لیکلي دي، سنګولر فکارو ما پلورل لیکلي دي، یا پلورل فکارو ما سنګولرز لیکلي دي، یا نور داسې څه مسټیکس پکې دي او هغه ما بار ریوایز کړي دي. نو د هغې د خاطره چې ته پسې ګرځې نو ډایرکټ یې څه کا کنټرول اف باندې فایند کا. لکه زه ورته وایم ما ته پکې راوښایه څه شی یو. ګورئ چې ما پکې یو ولیکو نو ټول یې ما ته یو سلیکټ کو که سلیکټ نه کو؟ ټیک شو که نه؟ دې ځایږي نه زه پکې فایند آوټ کوم په کنټرول اف باندې، زه ما ته پکې سټاپ راوښایه، وایي دا دی یو پکې څه شی دی سټاپ، او زه ویم دغه سټاپ ریپلیس که سټارټ ته. زه به کنټرول ایچ واخلم او دلته نه به لاړ شم لکه پاینډ وټ پاینډ مې څه کو سټاپ او ریپلیس یې که په څه باندې په سټارټ باندې ریپلیس یې کم دلته م راشي ریپلیس کوي. وګورئ هغې زموږ سره په څه شي باندې ریپلیس کو په سټارټ باندې. کلیر شو؟ نیکسټ په دې کې پکې دی هغې ته ویلی کېږي کنټرول پلس جی. د کنټرول پلس جی مطلب دی ګو ټو. تاسو یو خاص سپیسیفک ځای ته لاړ شئ په مایکروسافټ ورډز کې، لکه یو سپیسیفک پیج ته، یو سپیسیفک سیکشنز ته، یو سپیسیفکو لاینز ته. زه اخلم کنټرول سی او کنټرول وي، دا زما سره یو غټ ډاکومنټس دی. لیټ سپوز دا موږ تیسیس لیکلی دی لایک دس. اوس مې راته سپروایزر وایي چې ته ټایټل پیج ته لاړ شه، نو د دې په ځای باندې چې زه کله سکرول اپ کوم دا خو به زموږ سره ټو مچ ټایم اخلي، نو زه دلته راشه ډایرکټ کنټرول جی 1 نمبر پیج او انټر کا، ډایرکټ دا زموږ سره پیج نمبر 1 ته راغی که رانغی. ګورئ زما سره 69 پیجز دي، زه 50 نمبر پیج ته ځم، نو که زه دا سکرول داسې ډاون راولم دا خو به زما نه ټایم هم اخلي، نو زه به ډایرکټ کنټرول جی واخلم 50 به ولیکم، انټر به والم او بیا به اسکیپ واخلم. اسکیپ مطلب دی ډایلاګ باکس ته زه ویم چې بس تا نور کار نشته دی ستا چوټي شوه. یاد شو که نه؟ ښه بلو نیکسټ په دې کې پکې دی ریپلیس، خو ما مخکې سات کې ووایو چې کنټرول اف باندې به فایند آوټ کوئ او په کنټرول ایچ باندې به یې ریپلیس کوئ. بل دی په دې کې کنټرول پلس آی ان جے. کنټرول پلس آی مطلب دا دی چې ټیکسټ ما ته اټالیک راوله. څنګه راوله؟ اټالیک دې ته ویلی کېږي سټوډنټسو. لکه دلته نظر ټاپک اخلم what is computer like this. د دې ما بلاک واغستو، دا ما څه کو بورډ کو او په کنټرول آی مې څه کو اټالیک مې کو. تاسو ګورئ په اټالیک کې د دې د ډیګریز چې کوم دا لږه روټیټ شوه. کنټرول پلس آی، د آی مطلب څه شی دی اټالیک. بل دی کنټرول پلس جے. که زه دا ټیکسټ چې کوم دی دا زه جسټیفای کوم نو دا مسمیچ دی. اکثر موږ ته په تیسیس کې سپروایزر وایي په دې کې جسټیفیکیشن نشته، الایمنټ پکې نشته، دا پکې نشته، لاین سپیسینګ کې ایشوز ده. اوس تاسو د دې بلاک واخلئ، د بلاک نه پس دا ټیکسټ وګورئ، د دې دا لاین د یو بل سره
مسمیچ دي نو زه به کنټرول جے واخلم بالکل د دې دا کارنرز چې کوم دي دا څه شو دا سیده شو سټریټس راغلله یاد شو که نه دې ته ویلی کېږي کنټرول پلس جے بل په دې کې پکې دی کنټرول پلس کې د کنټرول پلس کې مطلب دی هایپرلینک هایپرلینک دې ته ویلی کېږي لکه زه دلته نه راغلم دې ډاکومنټس ته او دې ځای کې زه یو هایپرلینک جوړوم هایپرلینک مطلب دا دی چې بل پروګرام زه لینکوم د خپل یو ډاکومنټ سره نو دې ځای کې به زه واخلم فار ایگزامپل this is a simple link ما ورته ټیکسټ ولیکو چې دا زما سره یو سمپل لینک دی د دې بلاک واخلئ تاسو کنټرول پلس کې ته راشئ او د هغې نه بعد چې کوم پروګرام تاسو لینکوئ لکه فار ایگزامپل زه لینکومه د ایکسل دا فایلو عثمان فایلو ټیک شو که نه شهاب فایلو یا وینډوز د ایکسل دا او اوکې کوي اوس چې کله زه دا لینک کلیک کوم نو دا لینک ما سره نه کولاویږي دا ماته وایي اول کنټرول بټنه پریس ونیسه نو بیا به زه الګ کولاو شم او یس یې کا نو اوس زموږ سره هایپر لینکس چې کوم دی هغه کولاو شوې واټ از فایلو هغې ډیفینیشن راغی که رانغې خو که تاسو وایئ چې یار زه خو کنټرول بټنه نشم پریس کولی بیا ما نه دا هیر وي نو تاسو لاړ شئ چېرته فایل ته په فایل کې چېرته راشئ آپشنز ته په آپشن کې چېرته راشئ تاسو ایډوانس ته په ایډوانس کې چېرته راشئ یوز کنټرول کلیک ټو فالو د هایپر لینک دا چک چې کوم دی دا لرې کا او راشئ څه کوي اوکې کوي اوس چې کله زه دا لینک کلیک واخلم او یس یې کوم اټومیټیکلی ما سره څه شی وشو هغه ایکسل یې ماته کولاو کو اوکې لوک اټ ونس اگین یو پیر درته بیا کوم زه انزرټ ته راغلم په انزرټس کې یا دې ځای کې نه ما یو شیپس راواغستو دا کارټونز مې راواغستوی دا سیده یو کارټونز مې راواغستو او دا ابجیکټ وایي چې څه کلیک می ما کلیک کيو داسې کنټرول پلس کې مې واغستو هایپر لینک او دلته نه رالم دي اپ ډرایوز ته د اپ په ځای باندې تاسو ای ته راشئ په ای کې مونږه ډي آی ټي مارننګ کلاسز کې کلاس نمبر 8 راواغستو او دا ما اوکې کو اوس چې کله تاسو دا کارټون کلیک کيو کلیک می او یس یې کوي نو تاسو سره به ډایرکټ څه وشي یو بل کلاس نه دی هغه به در سره کولاو شي یاد شو درته په دې طریقې سره لکه تاسو یو بټن هم تاسو جوړولی شئ په هغې کې څنګه چې تاسو په واټساپ باندې یو بل ته لینکونه لیږئ ایز اټ ایز دا څه شی دی هایپر لینکس دی اوکې نیکسټ په دې کې پکې دی کنټرول پلس ال د کنټرول پلس ال مطلب دا دی چې ټیکس موږ سره کوم سایډ ته الاین کا لیفټ سایډ ته الاین کا زه دلته نه راځم کنټرول پلس اخلم ال اخلم لکه دلته زه لیکم ټیکسټ او دا ټیکسټ چې کوم دی په کنټرول ال لیفټ ته دی خو په کنټرول آر باندې چېرته لاړلو رایټ سایډ ته لاړلو په کنټرول ای چېرته رالو سنټر ته او په کنټرول ال چېرته الاین شو لیفټ ته لیفټ سنټر او رایټ ها بل په دې کې پکې دی نیکسټ هغې ته ویلی کېږي کنټرول پلس ام د ام مطلب دا دی چې را ټیکس ما سره څه کا موو یې کا خو کوم سایډ ته موو کا فارورډ سایډ ته لکه دلته نه زه لیکم چپټر نمبر 1 چپټر نمبر 1 داسې مې ولیکو د دې بلاک واخله ټیک شو او په کنټرول ام باندې تاسو څه کولی شئ دا موو کولی شئ مخې ته موو کولی شي لکه اټ مین ټیکسټ چې کوم دی که نه دا زموږ سره موو کېږي فارورډ سو اوکې دلته فارورډ ځکه نه موو کېږي کنټرول ام ځکه کار نه کوي چې دلته نه موږ کمټاشیا ریکارډینګز لګولی چې دا څنګه اپ کړمه تاسو به چیک کوئ دا به زموږ سره فارورډ کړی لیپټاپو کې تاسو وګورئ ټیکسټ په آنورډ روان وي اوکې ها بل په دې کې پکې دی نیکسټ کنټرول پلس ان د ان مطلب دی چې ما ته نیو ډاکومنټس راوله پیج نه ګورئ چې کله تاسو ان اخلئ د ان مطلب داسې دی لکه ته چې یوه کاپي کېږدي او بله کاپي راواخلي او د کنټرول انټر داسې مثال دی لکه ته چې په دغې کاپۍ کې نیکسټ پیج ته لاړ شي او تاسو ته ما ویلي چې په هر ډاکومنټس کې نمبر آف پیجز چې کوم دي هغه څه دي انلیمیټډ دي بې شماره دي یاد شو که نه ها
बलो पदी की नेक्स्ट पकी दे कंट्रोल प्लस ओ द कंट्रोल प्लस ओ मतलब दादे چې دا فایل ماته سکا اوپن کا لکه کنټرول او ته زراغلم زوی ماته بیسیک ام اس ورډ فایل کولاو کا اغه راته کولاو کو دا می کنټرول ډبلیو باندې بند کو ټیک شو کنه زه بیا کنټرول او اخلم زم پدې کې ماته کولاو کا واټ از ام اس ورډ یا بیسیک اف ام اس ورډ نو اغه ما سره کولاو کو بل دسې دی که تاسو دا فایل پرنٹ آؤٹ کوئ تاسو تینا پرنٹ اخلیو نو پرنټینګ د پاره شارټ کټ چې دی هغه ته موږ وایو کنټرول پلس پی کنټرول پلس پی مطلب دا دی چې د دې نه څه شی واخلا پرنٹ دی واخلا پرنٹ او پرنٹ ته موږ وایو هارد کاپی سو ته وایو هارد کاپی بل پدې کې پکې دی کنټرول پلس کیو اوس ګوره دلته نه کنټرول پلس کیو ته هم موږ جسټیفای لیکل دی او دلته موږ کنټرول پلس جے تم جسټیفای لیکل دی نو کنټرول کیو زموږ سره جسټیفیکیشن د فخی کنه لکه تاسو وای یار دی پیجونو نه د دې نه دا نمبر لري کړی دی د دې غونډ نه نو ته کنټرول کیو واخله هغه نمبر دې ته غونډ لري کړه لري نه کړه یاد شو کنه یا دسی مثال دی لکه دلته نظر عالم دما is equal to RAND لیکل دی رینډم دا ټیکس چې کوم دی دا ما مخکې بوتللی دی داسې ما الاین کړی مې دی ټیک شو که نه مخکې مې داسې موف کړی دی دې سایډ ته مې راوړی دی داسې دی داسې زه که ډایرکټ کنټرول کیو واخلم واپس یې ریسټور کوي یاد شو یا ما دلته اغوستلی دی داسې چې A dot big space لیکل ته ما لیکلی دی 1 دلته ما لیکلی 2 دلته ما لیکلی دی 3 دلته ما لیکلی 4 ټیک شو که نه 5 ما کنټرول A کو کنټرول کیو مې کو هغه نمبر دی تی ختم کړله بل پدې کې نیکسټ پکې دی کنټرول پلس آر د آر مطلب دا دی چې زموږ سره دا ټیکس کم سایډ ته واړوه رائټ سایډ ته بل پکې دی هغې ته ویلی کېږي کنټرول پلس ایس د ایس مطلب دا دی چې دا فایل زما سره څه کا سیو کا خو بعضې سټوډنټس ته دا پته هم نه لګي چې فایل ما سیو کو دا چرته ځي بای ډیفالټ سټوډنټس دا ډاکومنټس ته ځي چرته ځي ډاکومنټس ته ګورئ ورته زه چې کله کنټرول ایس واخلم نو دا ماته وایي ته خپل فایل په ډاکومنټس کې سټور کې زه په ډاکومنټس کې سټور کا دې له زه ورکوم ایم ایس ورډ ډي آی ټي کلاس 2 او انټر مې کو اوس ګورئ که زه دا خپل کلاس دلته بنم کم دا ټول اپلیکیشن یې زه بندم کما او زه واپس هم اقه کلاس ته ځم نو زه به څه چل وکړم رن ته به لاړ شم دلته به ولیکم ډاکومنټس او په ډاکومنټس کې به بیسیک دلته نه ایم ایس ورډ دا دی کلاس 2 دا دی راغلی دی که نه دی راغلی صحیح شو که نه بلکه چرته درنه فایل ورک شو په دې ځای کې دې هم نه بیا مونتو نو بیا یې داسې مه ګوره چې یاره فایل درانه چېرته ورک شوی دی مای کمپیوټر ته راشئ په مای کمپیوټر کې په دې سرچ باکس کې ولیکئ که تصویران ګورئ نو ولیکئ ډاټ جے پی جي که تصویران ګورئ نو څه ولیکئ ډاټ جے پی جي که ویډیوګانې ګورئ نو دلته ولیکئ ډاټ ایم پی 4 او که آډیو تاسو سرچ کوئ نو ولیکئ ډاټ ایم پی 3 او ان کیس که دلته نه تاسو سرچ کوئ څه شي د ورډ فایل نو ولیکئ ډاټ ډي او سی څه ولیکئ اوس په ټول د ورډ فایل راشي ډاټ ډي او سی ایکس ولیکئ دا ایکس چې کوم دی دا اوس را نیو ورژن شو کوي ایکسټینډیبل شو کوي یاد شو درته په دې طریقې سره ها بل په دې کې پکې دی که دا نور ورته سبا وکړم ها وایي کم که سبا یې وکړم ها ټیک ده صحیح ده دونه پورې به تاسو یاد کړئ دې باندې به تاسو پریکټس هم وکړئ صحیح شو که نه دونه پورې کافي دي ښه تھینک یو